د ټولې دنیا مسلمانانو په مشوره اړي چې څه وکړي شي هغې چې کوم دی که حج دی او که عمرې دی او په څه طریقې باندې جوړوي او که څوک خرڅوي او که څوک څه کوي چې دا مسله نه ده مسله دا ده چې په دې کې دا ټول برابر دي په نورو ځایونو کې اراده د ګناه نه وي حرم شریف کې اراده د ګناه ګناه عزم د ګناه خپل ځای خو هلته میلان ګناه ته ګناه ده ځکه چې دا ځمکه پاکه ده د ځمکې احترام دی وَإِذْ بَوَّأْنَا بَوَّأَ يُبَوِّئُ التَّبْوِئ ویلې شي تیارې ته دلته مراد نه ظهور او ښکاره کول دي کله چې موږ ښکاره کړو ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زید بیت الله دا بیت الله د مخکې نه آباد و خو بیا طوفان نوح کې وران شو ابراهیم علیه السلام ته هغه بنیاد الله یو پاک ځما کور لطائفین لپاره د طواف کوونکو والقائمین او د لپاره د ولاړو چې ولاړی موږ کې ور رکعي سجود رکوع کوونکو او سجده کوونکو واذن فی الناس اعلان وکړه په انسانانو کې بالحج فحج سره بیت الله آباد شو الله ما کو بیت الله آباد کو اس کل تو आवाज څنګه بیت आवाज وکړه رسول جما کړ د مروان شاته دغه باترومونه دی او باترومونه شاته چې کوم دی اواره سره متصل د هوټل دی ان صفات رسیدلې دی دا پیلس هوټل دی نو بیا اخوا چې صفات ورسیږي نه هغه سر کې دغه هوټل بیا هغه کوم چې مثال هغه خلک یې دا کارنه اوچت شو دا کارنه اوچت شو د غرور نه په بره لاړ بیا ابراهیم علیه السلام आवाज وکړ مشرق او مغرب شمال جنوب ته الله کور آباد شوه دی راځي حج د پاره په دا आवाज الله د دنیا ګډ ورسو کم حضرات چې هغه بالکل د تویخ او توجه و نه هغه وی لبیک او بعضی د نر بچو ته ول خطر چې لبیک نو تاسو ول خطر کنه دې وجه نه چې چا لبیک ویل دغه بزی خدا په مال پسې نه د دنیا پسې نه بس الله بری بوزي محبت او مینا غواړي او چې چا لس کرته ویل جو لس کرته به جو که چا شل کرته ویل شل کوي او چې څوک بیغه موضوع چې کوم د ستوجه او تونکړه کارپتی ولې نه خونه شي طریقه اسې خلک چې هغه خچ کوم د ټولونه مالدار او تیری الته نو کریم کې دا بیت الله د اخواته دته ای کلونه تیر کی واپس راشي حج نه کوي دلا بیگ نه دی ویل او صدا سی وچ ډیر غریبانان بس چې ویلې ده کنه هغه ترسیږي یو مولانا صاحب داسې عام مدرسه کې درس کې او جمعات کې چې کوم د امام بارا کې چې زړه نو دا په بارا کې داغه د شپاړه سم حاجو کنه هر کال شي هغه شپاړه سم روز به تو کم لګي تر څو ولې کنه هر کال باندې هغه د نر بچي سي کنه مال استاسه کار نه ورکړه ما خیال چې سره بتل بیگ ته نه خته وي ینه هیڅ شي نشته ایسا شی بس جمعات کی چکر دے جمعات امام دے او ډیر ښه مقتدیان دي بس قسمت خبر الله هم دغه سيزونه برابرۍ کنه مقتدیان ملګری ډیر ښه خلک دي چې کوم دی نو هغه دومره خیال ساتي هغه کال باندې یو ځای لایټ کړي نو دومره چې کوم دی خیال سره هغه موقع باندې اومله ساته څو قسمه به شربتونه ډای فروټي دا غونډو ته په کمره کې اخیو کنه بیا چې مدینه منوره ته لاړ نو آلته کجوري په خوخه کې چې څومره اخلي کم قسم آلي نه آلته نو واغسته او ډایرکټ د مدینه منورې نه چې کم دی پېښور په دغه باندې کارګو باندې راولې نو بس هغه به خوش قسمت او دا دی دی الله دغه شانته مقتدیان او بلګری ور کړی دی غونډه خرچې ولاغوي کی چې کنده اسباب ولا برابر کړی دي نو به هر صورت مسلې دا دی چې چا څومره حاضری ویلې د هغه حاضری کوي او سره دویم ټکی چې تا ویلې دا دړوي تړپ وی کنه چا محبت او مینه وی ورسره نو بس کوشش کی الله پاک لري کولو او چې کوم بیغمه داسي کنه ستړپ دړ وسره نه نو انشي کله خدا په مالونو باندې سیس نه دي ډېر دی وسه ډېر کمزوري غریبانان الله ولا حاضرین نو ته اعلان د خلکو توکا واذن فی الناس بالحج اتو رجالا دی برازي چې کوم دی رجالن پیدل سو به پیدل مزل کوي یو پیدل مزل د الله سره مینه ده الله دا عبادت کوم نو پیدل زم چې خستړې شم چې ته خوشاله شې بیا ثواب دی ایو ریکارډ قائمول چې دنیا کې خلکو مني مونږ نه سړې تلو پیدا ورسې چې کوم دی ګوره په دونه وخت نو کنيت یې غلط واسي ځان برباد کوخه
او که دا غنیت صحیح وي خو دا خلک یې نه پرېږدي. یو سړی لاړ شي چې کوم دغه به کېدی شي ښه نیت وي خو دا نور پسې ورسېږي دنیا ته شو کې چې کوم دی نو هغه هر څه له ګډوډ کړي. او اوس دغه طریقې چې پیدا تاسو نه پرېږدي دا یو ملک بل ملک ته اوړېدل دا نه مني. نو بهر کې پیدا به څوک ځي وعلى كل ضامر او په هره خواره اوښه باندې نو د اوښو سفر به نو د سفر د وجې نه هغه بلکل خواره شوې ده. یاتین راځي به من کل فج د هرې لارې عمیق لرې نه د ډېر لرو لرو ځایونو نه به راځي. تفسیر مدارک دلته لیکلي دي. محمد ابن یاسین هغه وایي حرم شریف کې یو کس را سره میلاو شو. ما ته یې د کوم ځای نه راغلی؟ ما ورته زه خو د خراسان نه راغلی. خراسان افغانستان دغه علاقې دي. زیات نه زیات چې کوم دی شل ورځې مزل یا میاشت مزل دی. راته وی چې څومره خوش قسمته خلک د بیت الله ګاونډیان دي. د شل ورځې او د میاشت مزل ته هغې د بیت الله ګاونډیان وته وي په ګاونډ کې پراته وي. نو ما ورته ویل چې ته کوم ځای نه وایي چې زه را روانه شوی وم نو زما ګیره توره وه اوس مې ګیره سپینه شوه را ورسېدم. اوس د الله علم کې چې د کوم ځای نه راغلی و که نه ما وی چې الله رښتیا وایي فجن عمیق د لرې لرې ځایونو نه به راځي. اوس تا دونه مزل کړی چې ګیره سپینه شوه را ورسېدې. هغه وخت به دغه خرو ټاټوان پیدا مزل. اوس به دې ته څوک پرېږدي نه ملکونه دي نه پرېږدي. اوس به د هر یو خپل ملک کې تړلی او وخت په وخت باندې دونه قصې ګرانوي دومره دی وایي اسانوي هغه ښه ګرانوي. اوس به چې کوم دی هر یو لازمي خبرې دا موبایل به د سړی بغیر د موبایل نه هېڅ هم نشي کولی. دی د باندې فرض کړی په خپله ما هم دا اخیستی د حرم دپاره مې هغې ما دا شی نه اخیستی دا مې د حرم دپاره اخیستی ځکه بغیر دې نه کار نه کېږي. دا چې کوم د ګوتې به په دې لګي او پرنټونه په دې وباسي او تصویر به په دې باندې او پاسپورټ په دې باندې هلته مسلې به غونډې په دې باندې. اوس ټول څیز دا شو نو هغې څه به تړلی ګرځي. اوس خو اختیارات نه وي اوس خو دا بې اختیار بس دا به دې ښه دغسې به تړلی ګرځوي چې کوم دی او د هغې په قوانینو به ته چلېږي. لږ شانتې څیز ورات شو بس لایټ دې خراب شو ستا بل څیز خراب شو بیا نه شي تللی. نو اوس دا اختیارات دي هغه پیسې څه به دنه وري به د هغوی خپل سمې لیشهدو منافع دپاره دی چې دی حاضر شي هغه پیدو ته لهم د دوی دپاره. دلته چې کوم د عبادت پیدې دي یو یو چې کوم د عبادت دی لکونو ته خیږي. یذکرو چې یادوي په دې کې اسم الله نوم د الله پاک فی ایام معلومات د یاد کې د الله نوم هغه ورځو معلومه کې د حج دپاره 15 ورځې دي اهمې علا ما رزقهم هغه چې الله دوی ته ورکړي من بهیمة الانعام څاروي فکلوا منها تاسو د هغې نه خورئ چې کله ته هلته قرباني وکړي واطعموا البائس او تاسو خوراک کوئ البائس په پریشان حاله فقیر باندې والفقیر چې کم فقیر دی هغه چې پریشان حاله دی حال د هغه ډېر کمزوری دی هغه باندې خوراک وکړه. ثم لیقضوا بیا دې دوی ختم کړي لرې دي کړي تفسهم خپلې خیرې. نو دا به کپړې اچولې وي پیدا مزلې وي دوړې وي په خاورو باندې بس ښه چې کله دا هلته د اختر په ورځ باندې افعال پوره کړو بیا به سر وخورې داخلي مېرې به د ځان نه لرې کړي. ولیوفو نذورهم دی دې پوره کړي خپلې منښتې. نو اختر په ورځ باندې 3 خبرې دا واجب وي. جمره ویشتل وي ذبح کول وي سر خرول وي دا 3 واړه واجب دي او دا ترتیب احناف واجب وي. نور حضرات ترتیب واجب نه وي خو موږ 3 واړه واجب وي. او څلورمه خبره بیا طواف کول وي بیا هغه فرض دی طواف خو د هغه ترتیب سره واجباتو کې نه. ولیوفو نذورهم دی دې پوره کړي خپلې منښتې ولیطوفو دی د طواف وکړي بالبیت العتیق په هغه کور پخواني یا عتیق دا پخوانی دی. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکة المبارکه دی اول کور دی. یا عتیق د عتق نه دی آزاد شوده دی د ظالمانو نه الله دا آزاد کړی دی خلکو وراني کړي خو چا او څوک ته الله نه دی پرېښي. دا دغه چې کوم دی ابرهه راغلی بل راغلی. ذلک دا ومن یعظم هغه څوک چې تعظیم کوي حرمات الله د الله د حرمتونو فهو خیر له دا غوره ده دپاره عند ربه په دې د خپل رب. واحلت لكم الانعام حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره څاروي الا ما یتلی علیکم مګر هغه چې لوستلی شي تاسو ته فاجتنبوا الرجس تاسو ځان وساتئ د ګډ نه. هغه رجس څه شی دی من بیانې دی من الاوثان چې بوتان دي. وجتنبوا ځان وساتئ قول زور د وینا دروغونه دروغ مه وایئ. او په دې وینا دروغو کې یو ګوایي د دروغو ده دا پکې وپوایئ. نبي کریم علیه الصلاة والسلام یو ځل دا وفرمیل الا وقول الزور ځان وساتئ د دروغو خبر
دروغ کوي مکوي بیا چې کوم دا او فرمایل چې الله فرمایي فجتنبوا الرجس من الاوثان د دې بت پرستۍ سره دروغ الله یو ځای ذکر کړي د بت پرستۍ سره الله د دروغ کوي یو ځای کړي وجتنبوا قول الزور ونفع لله په دې حال کې چې تاسو مایلی الله ته غیر مشرکین نه تاسو شرک کوونکی به د الله سره او مې شرک بالله چې شرک کو الله سره فکأنما گویا چې د خر من السما را پری وته د اسمان الله مثال ذکر کوي د مشرک یو سړی مسلمان دی نو دا ته په اسمان کې دومره بلند دی او شرک دی کو د هغه اسمان ته را پری وته د توحید د اسمان را پری وته په دې لار کې چې کوم د کارغات دي مرغات دي یو دي او تختی یو دي وګ بل دي پوزه بل دي خپل او تختی او چې کومه حصہ دې بچي نو لار دې فقط د کفرې وته آیا د لپاره د خلاصي سلام شته نه د قشر د اسمان د توحید او هغه د راپرې وته په دې لار کې چې د مرغې تختی د توحید نه بچوي کنه اوس د خیالات دي یره چې دا بل کار پوره کې او دا بل کار پوره کې په دې خیالاتو کې او بیا دا د شرک په کده کې پریوتی دا د جهنم کده د اخلاصي او نشته نو فکأنما گویا چې د خر من السما را پریوتو د اسمان نه فتخطفه الطير وتخطو اغنر مارغان او تهوي به الريح یا غرزو در هوا په مکان صحیح په ځای جوړ کې ذالک دا مې يعظم هغه سوچ قدر کې شعائر الله د الله د دین نه په فینها بشکدا من تقوى القلوب دا د پرهیزګار اړونو ندي لکم استاد د فارفیها په دې کې منافع په دې الى اجر مصفى غټ مقرره پوری دغه سروي ته په خورا بل پیدا تن اعلی او چې کې پوره شو د اعلی ثم محلها بدغه زیاده حلال الى بیت العتیق بوتل دي هغه کور په خوادي تا ولکل امه هر امه د فار جعلنا ما غرزول منسکن زیاده قربانه لیذکر اسم الله د فار دي چې د یاد کینو د الله پاک علی مرزقه هغه چې الله دوی تور کړی من بهیمه الانعام ساروی فإلهكم معبود تاسو اله واحد معبود دی یو وله اسلم دغه د فار تابع شی او بشیر المخبتین او زیر ورک عاجزی کوونکو ته الذين داها كسان اذا ذكر الله كل شيء الله پاک وجلت قلوبهم يريد ديدنا والصابرين الصبر في على ما اصابهم غجر تور سيدل ومقيم الصلاه قائمون كده منزلي ومما رزقناهم غجما دوی تور کړي دي ينفقون دوی خرج کوي والبدن بدن خپل معنا د غټوا نو غټ ساروي مصداق د دې شی د امام شافعي رحمه الله فرمایي سیر پوخان شاگرد تپوس کی جی دا بقر په بدن کی حساب جابر سے بتو فرمایل وحال هي الا بدنا دا غواده د مگر دا بدن دا غوا په بدن دا ځکه موږ وایو چې د بدني اطلاق په غوا او په اوخ دواړو باندې کیږي دویم لغتو کتاب ته چراشو نو قاموس والا گو و شتر را میگویند غو تا و شتر را میگویند او اوخان ته وایي د بدن اطلاق په دواړو کېږي نو ځکه موږ غوا او خانو دواړو ته شامل وایو امام شافعي رحمه الله هغه د بدن معنی کوي په وخانو سره او دلیل هغه ذکر کوي د جمعې حدیث چې سړی د جمعې په ورځ په اول ټیم کې راشي دا داسې دی لکه اوښې قرباني کړه په دویم ټیم کې راغی نو داسې دی لکه غوایو قرباني کړه دلته غوا بېل راله د اوښ نه پته لګي د بدن اطلاق صرف په اوښ شوی دی انا دا غي جواب او محمل ذکر کوي چې دلته تقابل دی د بدن په مقابل کې بقر راغله دی نو جعلناها لكم مگر ذور استاسو د لپاره من شعائر الله د نخو د دین د الله ندي دا دومره اوخار یو ماشوب روان کړی دي لكم استاسو د لپاره فيها خیر پدې کې خیر دی فذكر اسم الله یادوي نو د الله پاک علیها پدې باندې صواف چې دا سپونه ولاړ وي او خان په سپونه باندې ودرې خپل ودړي او به په صوب باندې دا یو وي فإذا وجبت کله چې دار امري وزي جنوبها پاړخو باندې پکول من حتا سوتن خوري واطعم القانع فتا خروي په صبرناک فقير والمعتر او په بے صبر فقير ځینې فقير صبرناک دي خاموش دل مرکز ځینې بے صبر دي تعالی علل کړه نه دي او هغه مخکې نه خانک راوړي او چاپیره تاوي كذلك ومدارك سخرناها من داب سخر كي لكم تاسو لپاره لعلكم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ تکبر الله لپاره دې چې تاسو لوی بیان کې الله تعالی ما هداكم هغه چې تاسو ته هدایت کړی دی وبشر المحسنين زیر ورګنی کی کور کوتا ان الله بشک الله پاک یو دافع دی پاک عن الذين امنوا دا کسانو چې مؤمنان دي مکه کې مسلمانانو ته ډېر تکلیف مدینه کې داسې کافرانو نه پرې خودل دویم کال باندې به حکم د غزاراله صرف دفاعی بیروسته مسله رااله اقدامی
يدافع عن الذين امنوا ان الله بشك الله پاک لا يحب نفخ كل خوان هر خیانتګر کفور ناشکر او زین للذین تدویم کلبن حکم راغله د جهاد چې په خپل ځان سره محفوظ کوي اجازه کړی شوی دا کسانو ته یقاتلون چې دا وایي سره قتال کولی شي بانهم ظلموا بشک په دوی ظلم کړی شوی دی ان الله بشک الله پاک علی نصرهم دا وایي په امداد باندې قدیر خامخا قدرت والا دی الذين هم کسان اخرجوا چې وستې شوی دي من دیارهم خپل کورونه بغیر حق بحق الا ان يقولوا مگر دا چې دوی وی ربنا الله زموږ رب الله دی ولولا دفع الله الناس كان ودا پټول د الله انسانان در بعضهم ببعض بعض په بعض باندې له هدمت رغړې دې په ورانه شي په سوامع وبيع وصلوات سوامع ویلې شي چې کوم د پیرانو خلوت خاني کوم چې خانقاونه دي د سوامع وي وبيع او د نصرانیانو د عبادت زینه وصلوات او د يهوديانو د عبادت زینه ومساجد او د مسلمانانو د جمعتونو د عبادت زینه دا بوران شي یذکر فی اسم الله کثیرا و دې کې یادېږي د الله نوم ډیر اشکال دا دی چې ارکل دا د آبادی غواړي او د ورانه ولو حکمت الله ذکر کوي چې په غزا دا محفوظ دي به خو پته ولې چې د يهوديانو د نصرانیانو دین منسوخ نه دی هغه په شان د جمعه محفوظ شو جوابدار چې دا ار یو ذی قدر او ذی مرتبه خو د خپل زمانه کوم وخت چې دنیا ته الله موسی علیه السلام یام دا قابل احترام دي په نسبت د هغه چا باندې چاوي مثال داسې نه کوي دا د عبادت ځای نه دی نو دا وجه چې غیر مسلم د مسلمانانو سره اوسېږي جزیه باندې دا وی عبادتګاه به نه خرابې دا توحید به نه کوي به د خپل عبادت کې چې ارڅ کوي ولینصرن الله خامخا به امداد کوي الله پاک مې ينصره هغه څوک چې د الله د دین امداد کوي ان الله بشک الله پاک لقوی زورور دی عزیز غالب دی الذين هغه کسان چې مکنهم چې ځکه حکومت ولور کو ریاست ولور کو سبق اقاموا الصلاه دی بقایمای منذ واتوا الزکات دی بور کی زکات د منذونو پابندي زکاتونو پابندي وامروا بالمعروف دی امر کی پنه کو باندې د الله د دین پرچار وکي ونهوا عن المنکر تنارونه من کول کوي امروا بالمعروف فمعروف امر کوي تاسو امروا بالمعروف کنا امروا بالمنکر تاسو خو مسلمانانو خزي بربند کړي تاسو خو د مسلمانانو بچیانو او شرمول تاسو خو د مسلمانانو د بچیانو بی عزتیانو وکړي تاسو غواړئ چې مثال زما لور دې زما خور دې د پردي سړي سره په یو ځای کې ناشته زما خور او زما لور دې چا سره په ډاکو کې شپې کوي هغه دې په کال وړاندې چې کوم دې پنجاب کې وزیر اعلی صاحب میراثان ریس باندې هغه ودا جنہ کې با پینټ شرټ په چلے او دا سمبولي او بربند بدا په سړک کې باندې وي زموږ خپل تر 400 عالم مولانا عبدالحمید حفظ الله عبدالرحمن صاحب چې کوم دې یې او دوی څنګه راو بس دا زموږ بچی دي مسلمانان دي خپل بچی نه بربند نو بربندو ولې بچیانه بربندو نه د عزت نه خرابو هغه خپل طاقت سره چې کوم د خبر نه پریو ته سیوا مولانا سره سو بل دغه سي خړسري طالبانو ته ویل راځي دغه طالبان ځان سره بوتلو ولا وړي ځان سره واغست هغه سره ټوپه کې دې سره وړي مخبري بچیانو عزت وساتو هغه کډه چې وکړي مولانا صاحب کوم ولګید طالبان هم زخمی شو سبکه شهیدان شو هغه سيزه باندې پټ نه مونږ چې دې بربند شي موږ دا نه مونږ چې دنیا دې دا وای د بدن تماشې من دنیا د خپل بچیانو تماشو ته نه پریدي نو اسلامي ریاست د عالم نه تاسو وکړه چې خپل وینه ورکړه خپل بچي قربان کو ریاست نه ده اسلامي ریاست د علیه امر بالمعروف یو ځای مخکې راوړل ولله الله د پر عاقبت الامور اجام د کارونو دي ويكذبوك کذي تکذیب بذکر ولا فراتری على عروشها فقرچتونو وبکر معطله او ډیر کویان شر خلق به برباد کړ کویان شر پاتې شو وقصر مشید او مانه او بغلی مضبوطی افلم يسيروا ايد نګرځي په الارض فزمکه کې فتكون لهم شدید پر قلوب دړونه يعقدون بها چې باغي کوی شي او اذان یا وغون يسمعون بها چې باغي ووري فإنها لا تعمل ابصار بشک قصد دا لاندې د دوی سترګې په بنا دي ولكن تعمل قلوب لیکن لا دري دړونه الذي في صدور هغه چې پسینو کې دي عبرت او سوچ به
ويستعجلونك تلوار سره غوړي ستانه بالعذاب عذاب ولن يخلف الله وعده هرگز مخالفت نکي الله د خپل وعده وان يوما بشك يورز عند ربك فريد درف ذکر بسرت پشان د زرو قالو د ما تعدون هغه چې تاسو شمیرئ دلته فرمای الف سنتين قیامت یورز زر کاله رسل حبیب سجده کې راځي الف سنتين زر کاله معارج کې راځي 50000 50000 کاله ان شاء الله حبیب سجده کې بیا دغه جوابات او محامل بیانو وکای من قريه دیر کلو والو نه اهلیت لها ما غیر پر مهلت ورکړې وې ظالم دي حال کې چې دي ظالمانو ثم اخذته بيدي اولي ول الي المصير ما تبدغي رجوبي ول ورته فرا غل وسل کول دلته بعض حضرات و ترجمه کوي خدا کمزوري غیر صحیح ایوب صحیح ترجمه کو کوم چې بعض حضرات کې ناغدا صفر وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوستل کول او په دې بیس کې چې پیغمبر علیه السلام سالګه بند کړه شیطان پکې خپل خبره اوچته کړه هغه دا چې سورته نجم کې راځي والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رست فرمای افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الکم الذکر وله الانثى چې پیغمبر علیہ السلام واغستا په دې بیس کې شیطان आवाज اوچت کو تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى تلک الغرانیق غرانیق د غرنوق جمع ده دا مرغابو د بو کې چې مرغې ګرځي کنه دا اله فرایتم اللات والمنى وافرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى العلا بی اختیار د پیغمبر په زبان باندې د سره شوبه د قصه ذکر کړي پیغمبر په لوستل کول نو القى شیطان او بغرزو شیطان په امنیته دغه په لوستو کې به څه خبره واچول نو پینسخ الله بیا به الله درې کوم یلقي شیطان هغه چې شیطان په خبره ورزولې وي کوم چې د سیمړشي دا الله مړو نو ته یې مخ او چې کوم ته حلال کې وې دا خره دا مړ کو هغه ته جایز چې الله مړ کو هغه ته جایز نو دا څنګه دا وسوسه بوتره الله پاک به دا وسوسه ختم کړه چې بنیادی چیز د الله نوم یادېدل تا چې حلال کو د الله نوم دې په واغست نو زکه وخره چې دا سمړ شو د الله نوم په دې غستې شو زکه دا مخه دا وسوسه به ختم کړه یا اوس مخکې مضمون ذکر کړو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو خدایان دا به جهنم خشا کی ما تعبدون شیطان به وسوسه واچوله ما تعبدون کې خو عیسی علی السلام هم دی نو تاسو معبودان نو د عیسی علی السلام بګینه مو سره جهنم ته ځي دا وسوسه به واچولې شو الله به دا وسوسه ختم کړه ان الذين سبقت لهم من الحسنى کم چې مؤمنان دي اولئک عنها مبعدون دا بر جهنم نه دري دا وسوسې زه په زه په سرات دي دا به ختمې دي هر پیغمبر او نبی اذا تمنا کله چې باغل وستلو کو القى الشیطان او بغرزو شیطان په اوبنیته دا د قرات په پنس کې وسوسه فینسخ الله بدر کړه وسوسه ما یلقي الشیطان ثم يحكم الله آیات الله بمحکم خپل آیاتنا والله علیم حکیم الله په حکمت ولري ليجعل ذ فرد چې وګرځي ما یلقي الشیطان هغه وسوسه چې چول د شیطان فتنه دا زری د امتحان دا للذین هغه کسان د پر په قلوبهم مرض چې دا په کې مرض دي والقاسیه قلوبهم هغه چې سخت دغړونه فإن الظالمين بشك ظالمان في شقاق بعيد دادي بخلاف کې د حقنا ولي علم الذين ودفر دي چې کوی شیا کسان اوت العلم چې ورکړی شوی دا غوي علم انه الحق چې دا حق دي کوم چې محکم شو دا حق دي من ربك طرف درفستانه فيؤمنوا به ایمان وروړي په دې سره وتخبت له قلوبهم بس درب شي هغه تدویړونه وان الله بشك الله پاک له هذه الذين امنوا هدایت کول کې دا کسان چې مؤمنان دي له صراط مستقیم لارې لغتا ولا يزال الذين كفروا هميشه بیا کسان چې کافران دي په مریت منه په شک کې د دینه حتا تاتيهم الساعه د چې قیامت راشي دي هغه په شک کې دي بغتة الناصافه او ياتيهم يراشد عذاب يوم عقيم عذاب د ورځې شان دي ورځې د قیامت یوم عقيم وتوي عقيم وتزکوي کنه چې عقيم شان دی وي نو هر ورځ چې دنیا کې دا بل ورځ پیدا کی نن ورځ د سبا ورځ په سر روانه ده نو دی ورځ بچي واچو سبا په سر ورځ روانه ده سبا ورځ به بچي اچي بل ورځ روانه دا عقيم نه دی په خلاف د قیامت نه قیامت ورځ چې راشي بل د ورځ د بل ورځ په سر نه راځي چې نه راځي د بل ورځ پیدا نه نو ځکه دا عقيم شو
الملك يومئذ حكومت په دې ورځ باندې بالله الله د پر دې يحكم بينهم فیصله د دې په منځ کې فالذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي په جنات النعیم دی په جنتونو د نعمتونو کې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسان چې کافرانو د تکذیب کوي زم پایات رزق حسن رزق خیستا وان الله بشک الله پاک له خیر الرازقین دا غره رزق ورکون کړي ليدخلنهم خامخ بداخل کې دی مدخلا دا د ظرف صيغه اومده او د مصدر صيغه اومده مصدر صيغه وای دی بداخل کې مدخلا دخولا بداخل ول باندې داسې داخل ول يرضونه چې دی راضي وي په خوشاله به جنت ته داخل کی یا مدخل د ظرف صيغه شي دی بداخل کې مدخل زیاده داخل درته چې جنت ته داسې يرضونه چې دی به راضي او خوشاله وان الله بشک او در بازی ورځ بشره کې وان الله بشک الله سميع اوریدل کې ده بصیر دل کې ده ذالک دا بان الله زک الله پاک والحق د الله حق دی وان ما يدعون غشدي بلی من دونه غیر الله نه هو الباطل دا باطل دی وان الله بشک الله پاک هو العلی ذو جد الكبير لوی ذات دی علم ترى تنغور ان الله بشک الله پاک انزل من السماء نازل تسخير معانی دی مخته وکړي چې تسخير په دوه قسمه ده صدا دي چې تار اختیار تم کړی او صدا دي چې هغه ستا په پیدا کې درځي والفلك او کشته تجربه چلیږي په بحر په سمندر کې به امر کې الله په امر ويمسك السماء الله برکړي د اسمان ان تقع د دین شراطري او على الارض پزمک باندې الا باذنه رؤوف الرحيم خامخا ډېر سیات مهربان دی او هو الذي الله غزا احياكم تاسو رجوت ثم يميت لامه جعلنا ده هر امه پر ما ګرځولې منسک زیاده حلالي منسک د مصدر صيغه او به نشي منسک د عمل الله يسير دی په الله باندې آسان ويعبدون من دون الله ذي عبادت غير الله نه ما د اهاله لم ينزل به سلطان چې د نازل کړ الله په دې باندې ستویر وما ليس له انا بيد د پر به په دې باندې من علم سائلا وما للظالمين بيد فرد ظالمان من نسوي رسول امدادي واذا تتلى عليهم كل جلستي شي په دې باندې آیاتنا زما آیاتنا بینات واضحه تعرف تبفي جدي في وجوه الذين فمخروا ده کسانو کې کفرو چې کافران دي تبسبي جل المنکر قران ویلې شي د کافرانو مخونه اب تپی جل چې هغه انکار کوي د دې یکادون قریب چې دي یستون دي حمله وکي بالذین فهغه کسان یتلون علیهم چې قدولی دوی ته چې قران وتلولي هغه په قوم بدلږي تبه هغه باندې دوی حمله کوي یتلون علیهم چې دوی په دې باندې آیات زما آیاتنا قل وتوایا چې قران د تلولي دا د حمله سره نه دي دا چې آیاتونه د تلولي دا د حمله او د دماکو خلق نه دي دا حمله او د دماکو خلق څوک دي اپا انبئکم عزت تاسو توخه بشر من ذالکم شر دینا شر خلقتم دی النار جهنم جهنم شر د چا د پر وعده الله دا جهنم وعده الله الذين كفروا دا کسان سره چې کافران دي وبئس المصير او دا پد زیاده رجوع دي شریک خلق دي چې کوم د جهنم ولادي او د قابل د دماغو دغه دي چې کوم د جهنم ولادي کوم چې د قران ولادي د خدای اصلاح خلق دي دا خدای چا چټ چرګوټیم نه ازاري د الله د قانون د الله د حکم خیال ساتي چې الله څنګه ویلي هغه شان دوی چلی یا ایها الناس انسانانو ضرب مثل بیانې کې مثال رات په شک باندې وشو اوس الله په ذمه د مثال کې ذکر کوي په مثال باندې انسان خپوي ضرب مثل بیانې کې مثال استمعوا له وغوتکیر ان الذين بشکا کسان تدعون چې تاسو بلې من دون الله غیر د الله نه الله دا سیوا څوک غبري څوک درې سو شپېته څوک درې دې چې کروڑ خدایان مانی دا د درې دې کروڑ خدایان والا ته وایو نو تاسو سوګي تاسو دا خدای لا يخلقوا ذبابا د هرگز نشي پیدا کولای ذباب یو مچ تاسو دا خدای د مچ د پیدا کولو او دې څنګه خدای شي ولا وجتمعوا له اگر چې دی راجم شي د هغه د فرا و ان يسلبهم الذباب مچ پیدا کول خو ګرانه خبر ده او کته نه کو تخریدا مچ ويسلبهم الذباب کو تخدا مچ شي اسشه تا دې بوت شکرانه سشه ای خیره مټي پرته نه ودا مچراله داغه نه سلک شاته خواګه و تختول استاد خدای ته خلاصوي چې لا استنقذوه من خدا داغه نه شي خلاصول دا دونه کمزور دی ضعف الطالب والمطلوب مخکې مثال بیان شو د یو سره ولګو ضعف الطالب کمزور دی طالب دا مټي پرته و د دې بوت مخه ته د طالب د مټي دا مچو دا مچم کمزور دی والمطلوب استاد خدای کمزور دی چې هغه مچ نه خپل خوراک نه شو خلاصول
مچ راغلی دی دا غنه دا مټي وړي نو هغه ډاکو چې مچ دی هغه کمزوري او دا چې پچا ډاکا واچو ورستا خوده چې دې خپل ملکیت د شیخ خلاصو دا غلط کمزوري یا د دې وټا کا مچ کم سیزنه او تخته و یسلبهم الذباب نستا خوده ته شیخ خلاصو د طالب داستا خوده دی مطلوب دا مچ دی هغه ډاکا کړي د خوراکه تختولې دي زستا خوده ته اوسلاسي کړي نو دعا په طالب استاد ابو تو طالب دا کمزوري دی داغه خپل شی نشي غستل والمطلوب او دا بچم کمزوري دی چې کم د نسی و تختو داغه نه پته تکړه اله وخت زور وره کستانه سول څه شي و دا کپاره ولا به ته نه پدې او استاد ابو ته تیسه شي نو دعا په طالب والمطلوب ما قدر الله دي قدر نقد الله پاک حق قدره په قدر کول سره ان الله بشک الله پاک لقوی خام خزور ورد عزیز غالب الله يستفي الله ورقي من الملائكه فرشتون رسولا استاذي رشتي الله منتخب کی انبیاء او وحی وروړي استاذي وګرځي ومن الناس او بعض الانساناننا هغه خاص کی وحی باندې ان الله بشک الله سميع البصير او ردل کې دی بصیر دل کې دی يعلم الله کوي ما بين ايديهم هغه چې دی مکه ته یو ما خلف هغه چې دی نرسل دي والى الله الله ترجع الامور وبصير ټول کارونه دا يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ارجعوا تاسو رکوع کوي وسجدوا سجده کوي واعبدوا وربكم عبادت کوي د خپل رب دا بعضی حضراتو انا یاد را چې دلته پکې اوم سجده ده او بعضی حضرات نه مې شافعي صاحب باندې امام ابو حنیفه رحمه الله نه وجدا د چې هغه ظاهري سجدي ته ګوري امام صاحب فرمایي چې قران کې کومه سجده چې دا غي سر رکوع راغلي دي الته مراد د مون سجده ده بیا ته سجده نه او چې کله سجده راشي او رکوع سره نه بیا د تلاوت سجده ده دلته رکوع سره سجده راغلي ده چې سجده او رکوع او سجده دوه ډول پته لګي دلته د مون سجده مراد ده دا سجده تلاوت مراد نه ده شافعي رحمه الله یو حدیث باندې تمسک کوي چې سورته حج ته فضیلت ورکړل شوې ده په دوه سجدو باندې پته لګي په دې کې دوه سجدي دي ودا ده په ولا کې ذکر کړل احناف جواب کې هغه فرمایي دا موږ کوم چې دې سورته ته فضیلت ورکړل شوې ده په دوه سجدو یو سجده تلاوت ده او دا بل سجده صلاتیه ده او دا دوه سجدي په کې ذکر واعبدوا ربكم عبادتو کې د خپل رب فعلوا الخير کوي خیر لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا في الله تاسو jihad کوي د الله په دین کې حق جهادي په jihad کول سره وجتباكم د الله تاسو غوړه کړی او ما جعل علیکم دې ګرځولې پتا سو باندې په دین په دې کې من حرج ستنګسیا ملت ابيكم دا دین تاسو د پلان د ابراهيم عليه السلام او سماكم المسلمين هغه تاسو د نوم کې د مسلمانانو دا د ابراهيم عليه السلام ملت او هغه تاسو له په مسلمانانو یې خېده اوله سپاره کې دی ربنا وجعلنا مسلمين لك الله موږ دواړه چې کوم د استاد لپاره مسلمانان دوه تابعدار وګرځي نو بخبل هم او زمون چې کوم د امه مسلمه یو امت تابعدار سماكم المسلمين من قبل بخوا وفي هذا وبدي ملت کې قران کې تاسو د مسلمانانو دی ليكون الرسول شهيدا شي پیغمبر پتا سو گواه علیکم پتا سو وتكونوا شهیدا سو شهدا علی الناس گواهان په انسانانو باقی الصلاه تاسو خیر کې میوه زکات ورکوي زکات واعتصموا بالله تاسو مګلو لګوي د الله په دین او مولاکم د تاسو مولا او دوست دی ونعم المولا ډیر ښه دوست دی ونعم النصير او ښه امداد دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره المؤمنون وړاندې سورۃ اخیره کې د احکام تذکرہ وا دا اختتام په احکام د دې صورت ابتدا د په احکام او مزیدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا واصرنا ولا تسر علينا وردينا ورد عنا دا دعا وکړه بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل لس آیات لرا باندې نازل شول چې څوک د اول ویو په دې عملو کې د بسیده جنت دي د جنت ولو صفاتونه ذکر دي قد افلح المؤمنون افلح ماضی د قد په داخل او قد چې ماضی باندې داخل شي تحقیق معنا ورته یی کار کیږي یا زرو یا روز د خدا ګټ په ګلاو کې کوجی د تبیلو شو د کامیابی کوجی د اغست د رزق فرمی افلح المؤمنون الذين هكذا هم بصلاتهم خاشعون چې په خپل منځونو کې عاجزي کول کړي الذين هكذا هم عن اللغو د بهوده خبر ادا کوي او خبره باندې ورکه والذين هكذا هم لفروجهم دوی د خپل شرمګاونو حافظون حفاظت کوي بل شرمګا به ځای نه استعمالوي
دو زین مستثنا دي الا على ازواجهم مگر نه بخلو بیبیانو او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکان وي د دې لاسونه فانهم غیر ملومین دې ملامت کړي شي په دې کې شودای نه ځکه انسان چې الله پیدا کړي خواهشات لپاره نه پیدا کړي انسان په سړي لوی ذمہواره نه دي اب خپل هغه ذمہواره نه پوره کړي دا چې مثال په تور یو سړی وادي او بس هغه ته چې کوم د استاکا د ژوندۍ د صرف خدي ساتل نه دي اته الله پاک ډېر لوی ذمہواره نه درکړي تبع عالمي تبع دین خدمات کې تبع چې کوم د الله احکام خلکو ته رسې استاد ذمہواره نه بدای واده بولو کو نو بس کور به نه بس هغه واده نه کوي دې پسې نه کوي په شرط ډول دا ذکر چې سید یې مکنه او چې سید خزي او پیغمبر علیه السلام کونډه کړي و چې کونډه و سید پیدا کول او کونډه پیدا کول ګرانه د شرطونو سره خو بهر کې ابتدا پیدا شو چې کنه واده وشي نه مولانا صاحب یو جمیش یو بل جمیش په خپل کمرې ته راته خو نور بدن راته چې ته به د شپې کله آرام ته لاړ کړم د خپل کتابونو کې بلګیو د خځې سوچو کو چې راځه کونډه خځې مکه دې شي د خاور به زما سره مینه لري زه کله چې ډېر نه راځي نو تاسو کې دی ولې متا به تاسو جوړ کړی ول دا باندې کول نو ته نه راته ما چې کې دې شي ستاره سره مینه نه چې ستابي لرا سره سیوا شي او ته قماخلي زما تاسو سره مینه ولې نه دا موږ صرف دې د پاره ستا چې زما سره سونه ټیم دی دا چې تا کم ټیم در کوم کړ دا اوسم زیات دی وجه نه رسیږي دا خو کتابونه ګورم د خلکو مختلف مسایل دا حقیقت نن پېشمنی کې جراحت چې تر نه چیک اپ درو په کم صدونو چې موبایل مې کولو کو نو بلا مې سونه بس کټی کې ناس نو به بغیر جوابونه ورکړل نو په کم صدور مې هغه ته مخکې جوابونه ولېګل چې کم درو دا غي نروسته بیا را پاتې د مې وتاس وکړ نو چا په کې څه ته پوښتنه چا په کې څه ته هغه ذمہواره نه پوره کول دا ګران سیدي نو غیر په دې کې صرف ملامت ده ومن ابتغى اوا سوچه ولټي ورا ذلك غیر د دینا دا دو زینتنا مستثنا شول د دین علاوه کې انسان خواهشات پوره کوي خپل الله سونو باندې خواهشات پوره کوي په متعیس حضور حفاظت کوونکی وي ابتدا کې ذکر شول منځ کې خاشعون نو خشوع جدا سي دي اخره کې ذکر شول حافظون حفاظت جدا سي دي خشوع ظاهري غواړي اندامونه په خپل ځای برقرار باطینی غواړي چې زړه الله ته متوجي انت عبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك او حافظون دا نه چې یو منځو کې او په بل منځ کې نه جهار موس په خپل ټیم صحیح کول اول اخر د مون مسله ودا اهمیت د منځ ولا سعد د غونډې سمکه د سر خور راجم شولا بیا غ خټه شول نو دا سواله اومدا او دا توین اوم ثم جعلنا بمدعو غرزو نطفه في قرار مكين فغزيد قرار مضبوط یا د پلار شاده تا ته پته نشته چې تاسو نه بچي په شاکړی دي په شای ګرځي ایا د مور بدن دغه نطفه د مور بدن ته لاړ شي نو اته میشته نه همیشته 12 میشته چې کم ده په دې نرو پر دو کې الله دغه دن 2-3 کیلو 7 کیلو چې کم ده پیټ هغه پکې چولې او مور ګرځي په قرار مکین شبه وقع عظام اډو کې دغه اډو کې برابر کو فکسون العظام به وغد اډو کې تلحما وقع ثم انشأناه به پیدا کو خلقا اخر فبل پیدائش سره چې روح پکې واچو امخ کې اصل یو نبت بدلیږي نو روح یو جدا بل سیز نو خلقنا به پیدا کو خلقا اخر وتبارك الله احسن الخالقين برکت ورکول ورده الله پاک دا خسته مصور دی دا ټوکړه د چې عبد الله ابن غچکمو ابن ابي سرح نو پیغمبر علیہ السلام ته ذالک نامه کې لیکل چې د تر ورسېدو اچانک دغه په خلی باندې دا جاری شو تبارک الله احسن الخالقین پیغمبر علیہ السلام دا د آیت حصہ پسې ولیکا بس دغه پړه کې شک شو د ما جوړ دغه وجنه کافر شو مثلا په مکه کې پیغمبر علیہ السلام دغه د قتل اعلان کړو او بیا هغه ایمان راوړ حضرت عثمان صاحب چې کوم دی داغه سفارش وکړو ایمان راوړو بیا ډیر صالح سړی بیا چې وفات کېدل په سجده پروت داغه نه به روح وته په دې باندې معتزله تمسک کوي چې دا بندګان د خپل افعال اختیاریو خالقین دو قسم افعال وی کله اختیار او څه غیر اختیاري غیر اختیاري چې ستاسو په بدن کې دا وینه چلیږي غیر اختیاري مثال پاله جوهر یو ستاسو لاس رپیږي غیر اختیاري چې کوم د ستاسو د وینې جوش دی
دې خالق الله متفق. دویم اختیاري ته په خوخه د کور نه روان شي، په خوخه د پر ځای ناراضي درس ته، په خوخه جمعه ته ځي، په خوخه بازار ته ځي، دا فعال اختیاري دي. د دې خالق څوک دی؟ اهل حق وی الله، معتزله وی دا بنده خالق. او هغه دې ته ګوري چې ګوره خالقین په جمع ذکر کیږي، پته لګي خالقین ډیر شي دي، خو الله پاک پکې احسن دی، نو خالق دا بنده دی. اهل حق وی خالق صرف یو الله دی. دلیل وړاندې دی والله خلقکم وما تعملون، خالق كل شيء، د ارس خالق الله دی. او دلته خلق په معنا د تصویر سره دی، هر یو صورت ورکی، خو الله چې صورت ورکی ناغه خسته صورت ورکی، نا احسن المصورین. ثم انکم یبتاسو بعد ذلك، پس د دې نه میتون خامخ وفات کېږي با. ثم انکم یبتاسو یوم القیامت، فرض د قیامت تبعثون پورته کېږي با. ولقد خلقناکم تاخیر، ولقد خلقنا فوقکم، ما پیدا کړی د پاسه تاسو نه سبع طرائق، طرائق د طریقه الجبل لارې ته مراد نه اسمانونه لسبع سماوات، د اسمان تعبیر کیږي په طریقې سره لارې سره، ځکه دا د فرشتو لارې دی، په دې باندې فرشتي کوزي کې وخیږي. وما كنا من غني عن الخلق، د مخلوقنا غافلين خبره. وانزلنا من السماء، منزل کړي د اسمان ما ان اوبه د باران په شکل به قدر په اندازې، فاسكنناه دوسو في الارض، پزمکه کې به ان بشکم على ذهاب به، د دې په بوتلو باندې لقادر قدرت ولایو. وانشأنا لكم، ز پیدا کوم تاسو د پاره به په دې باندې جنات باغونه من نخیل بتا، تنبت شجره زرغري الله ونا، تخرج دروزی من تور سینا، د تور سینا غر، تور غر ته وی سینا خيستا چمکیدون کې، دا خونه ونه ده. تنبت به دوهن دا زرغري چې کنده به دوهن پتیلو سره، دا خونه تیل وی، تیل زیتون چې وته وی. وسبغین دا ترکاری بدل آکرین دا پاره د خړونکو، نو صفات دې تنويستې شي، نو بیا خلک هغه کې خوراک ته نه کړي د ترکارې په ځای باندې، دا رنګ دا اچي په پخلی کې اچي. نو دا موږ ته عجیب ځکه چې زموږ دا خوراک نسی نشته، دا د کوم ځای چې پیداواري هغه ده. مثال په تور دا روسو وستي اشیاء خلک دي کنه، د دې نه به تیل وباسي، نو ار سړی چې دا تیل کې وباسي نو څه خرڅ کی او څه کافي چې کوم دی یو ډرم ځان لوسه، نو بیا هغه وړي نه استعمالي. نو دغه تیل چې کمینو په دې کې روجي پخې او په دې کې بیا دغه نه بیا خپل ترکاري نه پخې. څنګه چې تاسو مثال په تور د ګوړې برابر کې نه بیا ځان د چکم بیا 60 او 62 ځان ګوړې وساتې نه کاله ګوړې د ځل امدن دا وی امدن د کنزلو تیل، دا کنزلو تیل ځان چې د کاله پورې زما سونه کېږي دغه د سوسه نور ځان خرڅ. دا رنګ دغه شام او دی علاقو باندې د خونانو دا ونی سی وای، نو هغه د دینه تیلو باسي بیا ځان له اوساتې نو څوک د مالش د لپاره هم، ترکارې د لپاره هم، د پخلی د لپاره هم په دې اوندو کې استعمالي. زموږ د تجدا پیداوار دي، دا به الته به کم ملوي. وان لكم بشک استاذ د لپاره فی الانعام فسارو کې لعبره خامخ نسیت لنسقيكم، ممتاز تسکو مما ده غنا فی بطونها چې دا فخیر دوی وی. اول پر سبق کې بوتونه آلته مذکر ذکر، بوتونه ها دته مؤنث ضمیر، ځکه مو خبره کوله چې دا انعام ته کې ذکرو یو نسو. ولکم استاذ د لپاره فيها په دې کې منافع او پیدي وی کثیر ډیر، کداغه سرمند داغه وخت دي، داغه خکر دي، داغه غوخه، داغه په ومنها تاخذون داغه تاسو خوري. وعلى کشته تذکر وشو کنه فل اوس مخکې پسې صاحب الفلک ذکر کیږي، کشته چې چا جوړ کړی نوح علیہ السلام. ولقد ارسلنا نوحا، دا قسم لګلو نوح علیہ السلام الى قومه، خپل قوم ته فقال ذو يا قوم اعبدوا الله، يا قوم زما تاسو عبادت کوئ د الله پاک، مالکم نشته تاسو د پاره من اله معبود غیره غیر الله نه، افلا تتقون الشرك، شرک ځان نه ساتي، افلا تتقون الله، د الله نه یریږي. فقال الملأ والسرداران الذين كفروا، غچ کافرون من قومه داغه قومنا، ما هذا الا بشر مثلكم، مگر انسان دستاسو پشان، یرید د اراده کوي يتفضل عليكم چې د فضیلت حاصل کی پتاسو. د نوح علیہ السلام یو عام انسان له صرف مشروط د خپل مشروطي پتاسو باندې ثابتې چې ځان د باندې اوچت عیسی کی ځان ته پیغمبر وي. ولو شاء الله قد الله خو خشی ویل انزل ملائکه نازل کړي به فرشتہ. قال نوح علیہ السلام رب انصرني، الله زما امدادو کې بما كذبون، فاغه چې دې زما تکذیب کو. اوحینا الیهم وتوحی وکړه اسرائیل کول کا جوړو ته کېشته به اعیننا زما پسترګو مخامخ، اعیننا چې زړه ته ګورم، عین سترګې ته وي زبر ته ګورم، معنا تر کولې شي به اعیننا زما بروبرو، به اعیننا زما په حفاظت،
زګورم ته کشته جوړوا ووحینا زما په وحی معنا ووحینا زما په تعلیم مکه شی په هغه باندې زما وینا د عذاب منهم د دوینا ولا تخاطب زما سره خبرې مکو فی الذین ظلموا بارها کسانو کې چې ظالمان دي انهم مغرقون بشک دا غر کړي شي وی دي پیدا استویت انت کله چې برابر شي تو و ما کا چې تاسو سره دی عادل پر کې پکشته و خطر پکشته کې برابر شي تفصیل مخ کې وی چې څوک کې حالات شو کشته څنګه وقل وای الحمد لله الذي سنده غزاد فرنجانا چې موږ اخلاص را کوم من القوم الظالمين د قوم ظالمانو وقل وای رب انزلني الله ما راکوس کی منزلا مبارکا پر زمین پکې هغه مخفف د مسقل نه دی زمین پکې محذوف دی انا كنا لمبتلين او چې کوم ځکه ان مخفف د مسقل نشي خبر باندې لام داخلي کی دا حقیقت کې قرینه لمبتلين په خبر لام داخل ثم انشانا بیر پیدا کمی بعدهم رسل دوینا قرنن آخرین نرکلو والا فارسلنا فیهم اولیک پدوی که رسولن پیغمبر منهم دوینا دینا کم مراد دینا بازی فرمائی دینا قوم دا سمود مراد دی وجه دارا چی رسل عذاب ذکر کی که دا سویحی او سویحا عذاب چی کم دا سمودیانو تبر پیشو او عادیانو بانی خو اللہ هوا مقرر کردو دینا سمودیان مراد دی آبازی وی دا نوح علیہ السلام پسی نزدی چی راغلی دی دا سمودیان راغلي دا عادیان راغلي سمودیان خرستو دي لہذا مخکې هغه کسان کفرو چې کافرانو وکړو تکذیب کو به لقاء الاخرت ملاقات د اخرت واطرفناهم عذاب مزو کړيو خوش عائشه کړي نو ژوند له خبر برابر کړو په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ما هذا ودا ودان الا بشر مگر انسان مثلکم تاسو پشان یاکل دی خوراک بما تاکلون هغه چې تاسو خورئ منه د هغه نو یشربو د اسکل کې ما تشربون هغه چې تاسو سکل کوئ تاسو په شان خوراک سکا کې نو څنګه پیغمبر شي او که خامخا تاسو دیو منی پیغمبر وته وای ولا ان تعتم که خامخا تاسو د تابعدارو که بشر دی انسان مثلکم چې تاسو په شان دی انکم بشک تاسو اذن په دی وخت له خاسرون شیبه تاوانیان ایعدکم ایدا تاسو را وعده کې انکم چې بشک تاسو اذا متم کله چې تاسو مړ شي وکنتم تراب شي تاسو خوري و عظام او اډو کې انکم مخرجون بشک تاسو برا وستل کېږي د قبرونو دا وعده د سره کوي چې بیا به تاسو را جمع شي او روح به پکې واچول شي حساب به سره کېږي دی وی هیهات من بعدا هیهات یا خدا د ماضی صيغه د معنا د بعود سره یا اسم فعل د معنا د بعود سره او لما توعدون دوله فاعل نو بعودا لری دا هغه خبرات توعدون چې تاسو سره وعده کیږي قیامت کمزې کې د پورته کېدل کمزې کې دا ډېر لري خبره ان هي نددا الا حیاتنا الدنیا مگر دا ژوند د دنیا د نموت و نحیا منګمرو په جمع کیږو باندې باندې اشکال چې له انکار کو د اخرت نو ته خو دې ومنه چې نموت منګریو و نحیا بیا په قیامت کې جمع کیږي دا خو دې ومنه او سره دا ټکراو چې د رسنۍ جملې سره چې ما نحن بمبعوثین من پورته کیږو نه جواب دار چې دا دوه ذکر دی په واو سره په کې ترتیب نه واو کې صرف جمعواله نو دوی دا څه وایي دوی ترتیب ولور کې بیا هم ټیک ده نو نموتو بانفسنا ونحیا باولادنا دغه دنیا ژوند دی نموت په خپل امرو ونحیا جمدگی کو باولادنا به چاغب نور نشي ناغب نشي هغه ژوند د بچو په شکل تاسو روان دي خو دنیا ختمېدل نشته ان هو نددا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی افترا علی الله کذب تړي په الله باندې درو فما نحن من غنی له د لپاره به مؤمنین عادمین پیمانا چې عذاب راشي کې پیمانه شي خو دې کې دا پیمانه به څه فائدہ نه ورکړي واخذتهم الصيحه ولي ودوی لرچغي بالحق فحق سرا ناس به حراره نو دی وجنه مخ کې دا رسول او دغه امت مراد سمودیان علي دا سمودیانو چې په دې باندې چې وستیا شو وکړي کې وستیا شو او کم حضرات چې دا وی دا حالت نه جوړ ابو عذر پس لري والد وی د الله د رحمت نه د قوم ظالمین د فرد قوم ظالمانو ثم انشانا به پیدا کړي بعدهم رسل دوین قرونا اخرین نور پیړو والا دا ختم شو نور جو پیدا شو ما تسبیخ من امت نوړان دي کې د امت اجلها دا غټي پلټین نه مخکې کې دي شي او ما یستاخرون او رسل کې دي شي او ما ارسلنا رسولنا بامر اورګل خپل انبیاء تترا پر لپسې تترا دا په اصل کې دی وترا یترو یو توي نو وترا
په تا داخله شو او ته نه لري شو تترا پر لپسې کلمہ هر کله جاء امه شراب له امه رسول هدا پیغمبر کذبوه دی بداغه تکذیب کوم فاتبعنا بعضهم ما بفسكر دی بعض ببعض بعض نور پسې د نور نه په بل باندې عذاب ورکه هلاک کړي وجعلناهما دی ګرځول احادیث اسی احادیث چې کوم دی ما دی هلاک او د ګرځول سیرت کیسی خلق بیان کو عادی انداز سمودی انداز او غټو دا کیسی ملفات کړي فبعدن پس دریوالی دی د الله د رحمت نری قوم هغه قوم د الله یؤمنون د ایمان نه وروړي ثم ارسلنا موسی و هارون دی ورګه موسی علیہ السلام او د غرور هارون علیہ السلام آیات رب خپل نشانات او سلطان مبین او حجت کار سره الى فرعون دی ورګه فرعون ملئ او د غسر قرار او تستكبروا تکبر وکانو عظیم قوما عالین قوم متکبرا قالوا دی نؤمن من ایمان وروړو پیغمبران وی ولدينا علاوه دا قوم اخو زمون متحدي زمون عبادت دي كذبوهما بتكذيب كد دوانو فكانوا من المهلكين دي شول ده هلاك شو دونا لقد اتينا موسى الكتاب اخي سبق موسى عليه السلام ته کتاب لعلهم يهتدون دي لپاره چې دوی په هدايت شي وجعلنا ابن مريم او ما ګرځولې زوی د مریم حضرت عيسى عليه السلام او امه دا غمور آیت نشانه و مور خپل یو نشانه و چې الله پاک بل کومر کې سبت لوی کړ د خوراک انتظام ول څنګه وکړو بیا مختلف کرامات او ورکړې شو دیول الله زوی څنګه ورکړو دارنګه دغه بچی دی هغه ته مختلفي معجزې ورکړې شو آیت او اوینهما ما دوی لزه ورکو اله رب د عیسی علیه السلام ژوند نه مني دغه وفات نو د کشمیر کې ولزه برابر کو هغه ته نوم کې خو دوی رجی دا چې کوم دی رب دا هغه وفات شوی دی د دفن شوی دی دا څه کوي اله رب دا د دې خود ساخته راوړي دي عیسی علیه السلام په کشمیر کې څه کول او هغه د شام باشنده او الته اوسېدو د هغه ځای چې کوم د الله اسمانونو ته اوچت کړي انا ربکم زستاسو ربکا فتاسو چې کوم د استاد فتقون زمانه ویریږي فتقتو ابرهم دې دې په خپل امر بینهم په خپل منځ کې زو بورا ټوکړي ټوکړي کل حزب هر ډله به مال دې هغه چې دوی سره ده هغه کومه حصہ د دین په خپل خیال اغسته ده فرحون باغ خوشالي کوي فذرهم فرق دودي في غمرتهم فغفل غفلت کی فرق الخيرات په احساناتو کې د دې سره احسان کو الله فرماینا بل لا يشعرون بلکې دا مال اولاد مهلت دا دې نه کوي دا خدای استدراج دی ان الذين بشكا كسرهم من خشيه ربهم جديد يعني دخل ربنا مشفقون يريدون كدي والذين كسرهم بايات ربهم جديد فآياتنا نشانات دخل ربنا يؤمنون ایمان وروړي والذين كسرهم بربهم حضرت عائشہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو یره چې د دینه ګناګار خلک مراد یو دونه د دروغ وای ما اتو هغه چې دروغ وای هو قلوبهم وجلا دنیا یریږي دارنګي بالمازه نو قلوبهم وجلا لون ده هغه یریږي انهم بشکل الى ربهم راجعون خپل رب ته واپس کیدونکي اولئک دا کسر یسارعون د جنت کې په خیرات په احساناتو کې باندې کو هم لها سابقون دی دغه لیکو توړان دکیږي لا نکلف نفس تکلیف نه چا یو نه بس الا وسعها مگر دغه د وس مناسب ولدینا کتاب زمون سره کتاب دی ينطق بالحق گویا ينطق بالحق دا گویا د په حق وهم لا یظلمون په دې ظلم نشي کېده بل قلوبهم بلکې د دې زړونه په غمرت د دې په غفلت کې من هذا د دین ولهم دې پر اعمال دون ذلك غیر د دین هم لها عاملون چې ترفو دی به صبر کوي بیا چې کارونه شي رجدي مسلمانان باندې بچ سخت ور دی په دنیا کې الله ته आवाज اورازه په شریک باندې چې موږ الله ته فریاد شروع بیا به دې فریاد شروع ربنا اخرجنا موږ دې جهنم نو باسه ان عدنا فإنا ظالمون کبیر سامرن قسی ویون کې وی د قران مقابل کې په قسی کوي او تهجرون چې تاسو پرې خودن کې قران لره دا د هغه صفات د تکبر قسی او هجران افلم يدبر القول ايدي سوچ نه کوي په دې بیان کې په قران کې سوچ نه کوي ام جاءهم يرغل دوی ته مالبيات یا باهم هغه چې دوی راغلي دي لرلو ته دوی ته خدای نور راغلي تاسو ته وهره لپاره کې سوچ وکي حق ته معلوم شي ام لم يعرفوا رسولهم یا دې نه پیژني خپل پیغمبر نو دا خپل پیغمبر خو پیژني فهم له منکرون دي هغه لپاره انکار او ناشنا ګڼل کړي ام یقولون بلکې دی وی به جن په دې پیغمبر دی لیوانتو
الله فرمایلی ونه ده بل جاء بلکې راتلی کړي بالحق په حق سره واکثرهم زیاده دوی له حق کارهون حق د پر بد ګډون کړي ولو اتبع الحق تابعداري کړي وي حق اهوا د خواهشات او استاد خواهش تابع حق تابع شوی وي لپسدت السماوات پاسې چې په اسمانونو اسمه کې برفه نه غشي دي په منځ کې دي بل آتیناهم بلکې مارا تکړه ده به ذکرهم د دې په نصیحت فهم عن ذکرهم د خپل نصیحت نه معرضون اعراض کون کړي نو دوی چې کوم نصیحت د قران دوی د پر خدای نه د اعراض او تابعداري تدعوهم دوی رابر الى صراط مستقيم لارې نیغه وان الذين بشكها كسر لا يؤمنون بالاخره ایمان وروړي په آخرت باندې عن الصراط لناكبون دې حق لارې د صحیح لارې نه کاګري ولو رحمناهم او کپدې باندې ما رحم کړو یوم القیامت دې باندې رحم کړی شوی او وکشفنا مدرکم ما بهم هغه چې په دوی من دور انذارات کوم چې په دوی خاص سالی وا کبا سخت و رحم دو کو دا څنګه لري کو ندی با توبه وبسي اصلاح خبره شي الله وینا د دې سرکشه للجو دین نوزی په توغیان په خپل سرکشو کې یعمهون دی با مترددی ولقد اخذنا هم تاکي سره ما دی نیولې په عذاب په عذاب سره یا د بدر په صورت باندې چې موږ لوګ په دې باندې بابني و دروازه ز عذاب شدید چې هغه خاوند د سخت عذاب و دیل معذاب ورغی کی ذات اذا هم بيفيه مبلسون هغه کې دی نو امید وهو الذي الله غزات ارشعركم چې پیدا کو تاسو د پر اسما او ردل والابصار او ردل والافئده ولونه دای تاسو له پیدا کا اسباب د علم قليلا ما تشکرون لک تاسو چې هغه چې شکر وباسي وهو الذي الله غزات زرعكم تاسو پیدا کړی می په الارض فزمکه کې و الیه تحشرون د غزات په جمع کول کوي شي وهو الذي الله غزاد يحيي جمد کول کوي او یمي تمړه کول کوي وله اختلاف الليل الله د پر اختلاف د شپو دی او نهار او د ورځو دی د الله اختیار دی چې شپه کې شي ورځ کې شي تورتم رڼا تک را تک دا اختلافات افلا تعقلون ایت تاسو د عقل نه کار نه اخلي بل قالوا بلکې دی مسلمان قال الاول مثل ده هغه چې ویل په خوانو چې کوم دی وقوف هغه سویل ابدوي وآباؤنا هذا من قبل فخوا إن هذا ندد إلا أساطير الأولين مكدا قصيد فخوا نودي سوكي فخوا قصوية وشرطاتي وقصر وانا والوكيل من الأرض چا دا فرد ازمكا دا چا پا ملکیت ومن فيها اغا چا پا دی ازمكا دي إن كنتم تعلمون كتاسا پوئے گئی نو هر یو کس پا دی دوئے کی جزمكا اللہ پیدا کردی دا ازمكا پا دی چی سری دا ٹول دا اللہ دی سيقولون زاد چتی بوین الله دا الله دا پادین قل وتو یا فلا تذكرون ایت سنسیتنا قبل وین قل وتو یا رب السماوات السبع سبحان الله تاسو دا الله نه یریږي قل وتو من بيده د چا پلاس کې د ملکوت کل شی حکومت د اریوسیس دا ملکوت مبارکه د ملک کې د ارسیس ملکیت کامل ملکیت د چا د پاره وهو د الله پاک یوجیر فناور کوي مخلوق د فناور کوي لا يجار عليه دا الله فزيد بني سوق پنان شي من ولد انسان د پر اولاد وما كان معه او نشته الله د پر من اله معبود اذا په وخت قبل معبود به لا ذهب كل اله نو بوتله بکړو ار خدای به ما خلق هغه چې د پیدا کړی دي ار خدای په خپل مخلوق د ځان سره جمع کوو دنیا کې چې څنګه بادشاہان جنگي ما ایدو هغه چې دې سره موږ وعده کوو تورین لما یعدون چې دوی سره وعده کیږي نو زما په ژوند ما ته او خیر ربي اما تورین دا مرګ وړاندې دوی عذابونه زمين او چې دا عذاب راشي د دنیا کې په عذاب دا عام ربي ای زمانه فلا تجعلني تمگر زوا ما فی القوم الظالمین فقوم ظالمانو کې وان على ان نريك الله پر السيئه دا بدی وړاندې دی جواب په غړي سره ورته یا چې کله سیئه مراد ګناه لیدفع دفک بالتي هي احسن السيئه گناہ بسروس د نیکیانه شروع کا او په خپل نیکیانو باندې په خپل جړه باندې دا گناہ آثار ختم کا نحن اعلم خفوه بما يصفون چې دی بیان کوي وقل ويا رب اعوذ بك از ما رب زمنا غړ پتا من همزات الشياطين د وسوسو د شیطان فرشتي خپل هر یو خپل کوشش کوي یو د خیر القا کوي بل د بدو نو عمده وجه یو سړی چې کوم یو ځل خیال راشي بل ځل دی ویره د یو لمه وی کنه چې داسې سره وکړه دا بل لمه وی چې راخو بس پرې کې دا نه چې دوړو نه ما جعل الله رجل من قلبين الذين مراد دا دوا
وسوسې دي چې یو الهام دی د فرشتې، دا بل وسوسه ده د شیطان. نو اعوذ بک ز پناه چې تعظیم د پاره الله سره خبره کوي، څنګه چې دا تعظیم ذکر دی، نحنو نزلنا انا انزلنا، نو دا رنګ دې تعظیم ذکر کوي، رب ارجعون، یا الله تاسو ما واپس. او تیم بازی محمد دا ذکر کوي دا الله په حکم چې د فرشتو کوم روح قبضه کړی دی، نه پته لګي دا خو ډېر شی دی وسره د فرشتو په شمول باندې خبره کوي چې رب ارجعون، د فرشتو د غوډ درخواست کوي چې ما واپس کی دنیا ته. لعلی اعمل صالحا، شاید چې عملو کوم نیک فيما ترکت هغه چې اور کی عمله په خبر کې او کدوري په سر باندې اوزان دي، خدا د برزخ ژوند دی. من ورائه مخکې د برزخ دی، لا یوم یبعثون، ورځ د پورته کېدلو پورې. فاذا نفخ فی الصور، کله چې ټوک ولې شي په شپېلۍ کې، فلا انصاب لهم، به دې لپاره چې نسبونه نه وي، هلته به د چا نسب کار نه کوي. بینهم یومئذ ولا یتساءلون، انا به یو بل نه تپوس کېږي د چا زوی نیکري څوک و پلار دې څوک و. ومن ثقلت موازینه، د چا چې درانه شي طولونه ښایسته، وفي الآخرة، یا په آخرت کې، فاولئک کذبوا، چې دې تکذیب کوم، تبت فاولئک الذین خسروا انفسهم، دې په تاوان کې اچولي خپل ځانونه، فی جهنم خالدون، دې به جهنم کې همیشئ. د جهنم د سزا تذکره تلفه، او بس وزي وجوههم، د دې مخونه، النار اور، دا مخونه بوله اوسوزي، وهم فيها کارهون، او دې به پکې قوت تندې پراتی. کل حویلی شي عبس معنا ده، څنګه چې عبس د تندې قوت کېدل، کل هم معنا ده تندې قوت کېدل. خو یو د دنیا تندې قوت کېدل دی، یو د رب زمونږ غلبت علینا، غالب په موږ باندې شقوتنا، زمونږ بدبختیا. آیاتونه راغلي او بس موږ بدبخت وو، هغه مو نه اورېدل. وكنا من قوما ضالين، قوم گمراه. ربنا اے رب زمونږ اخرجنا منها، من وباسه جهنمنا، یو مقرر بیا راکه دنیا ته ولېږه. فإن عدنا كمن واپس شو بیا کفر ته، نو بیا به زمونږ عذر نه وي، فإنا ظالمون، بیا موږ منو چې موږ به ظالمان یو. نقال الله ورته اخسؤ فيها، تاسو کورې شئ په دې کې، زما سبندګان د سودا مهاجر انصار. ربنا اے رب زمونږ آمنا، موږ ایمان راوړی، فاغفر لنا، موږ ته بخښنه وکړه، ورحمنا، په موږ رحم وکړه، وانت خیر الراحمین، بېشکه ته غوره رحم کوونکی، زما سبندګان داسې مهربانه. فاتخذتموهم، تاسو نیولیو هغوی لره، سخریا، په ټوکو سره، تاسو هغې پسې ټوکې کولې، د دې غریبانانو، مسلمانانو، مولیان، طالبان، د دې پسې په ټوکې کولې، بس دا ستاسو مشغله وه. حتی تر دې انسوکم، چې هغې تاسو نه هېر کو ذکري، زما ذکر، بس تاسو مشغله د مسلمانانو، غریبانانو پسې ټوکې وي، د تاسو نه ذکر هېر کړو. یا فتخذتموهم، تاسو دوی نیولي سخریا، مسخر، ټول څه جزا به نه بدله ورکوم نن ورځې بما صبروا، په سبب د هغه چې دوی صبر کوو، انهم بېشکه دوی هم الفائزون، هم دوی کامیاب دي، دا غریبانان. قال، بیا به دې کې وایي کم لبثتم، یو بل نه تپوس کوي چې څومره وخت مو تېر کړی، فی الارض، په ځمکه کې، عدد سنین، په شمېر د کلونو، دا به څو کاله زموږ. لو انکم کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ، د دنیا خو چپ ځي. فتعالى الله الملك الحق، اوچت دی الله پاک چې بادشاہ دی حق، لا اله نشته لایق د عبادت الا هو، مگر دغه الله دی. رب العرش الکریم، خاوند د عرش دی ښایسته. ومن يدعو، نجي داسې نه ده، ومن يدعو مع الله الها آخر، بل معبود دی طلب ولا برهان له به، دا اتفاقی قید دی چې په یو شرک باندې هم دلیل نشته، لا برهان له. فإنما حسابه، بشک حساب د عند نبی پنی طرف ده، انه بشک شان د لا یفلح الکافرون، نکامیابی کافر. الله تعالی سره مینو کی درس ته حاضری کی، الله آخرت په خزانو کې حاضری جمع کی، الله په دې مشقتونو باندې زموږ دین دنیا خیسته کی.